Assalamu alaikum dear student, welcome in your lecture number 17. ನನ್ನ ಜಮುಂಗ ಟಾಪಿಕ್ थे how beryllium differs from other member of its group. تاسو ته ما مخکې په یو لیکچر کې ویلو چې کله مونږه په پیریډ کې راځو د لیفت نه رائټ ته نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی هغه څه کېږي هغه ډیکریز کېږي او چې کله مونږه فرام ټاپ ټو باټم راځو نو زموږ سره اټامیک سایز څه کېږي هغه انکریز کېږي دا زموږ سره جنرال ټرینډ دی نو زموږ سره که زه تاسو ته دا ایس او پی بلاک ویلیم دا فسټ ای دی دا سیکنډ ای شو دا تھرډ ای فورث ای ففتھ ای سکس ای او داسې 7 ای والم د دې فسټ ای اولنی ایټم دی ایلیمنټ دی لیتیم د دې د بیریلیم په دې پسې بیا زموږ سره دی بوران بیا کاربن بیا نایټروجن بیا اکسیجن دی او بیا زموږ سره فلورین دی نو دا ایلیمنټ چې دی دا زموږ سره د خپل ګروپ اولنی ایلیمنټ دی د دې سایز به زه والم چې فرض کړه داسې دی داسې دا زمونږ سایز چې دی هغه ورکوټی کېږي به داسې زموږ سره دا سایز شو اوس تاسو ته پته ده چې ډاون د ګروپ زه راځم نو زما سره به سایز څه کېږي غټېږي په هر یو ګروپ کې چې زه راځم زما سره به سایز داسې غټېږي داسې مطلب دا شو چې د هر یو ګروپ اولنی ممبر سایز چې دی دا ایکسټریملی سمالي نو د دې ایکسټریملی سمال سایز د وجې نه د هر یو ګروپ اولنی ممبر چې دا به د ریسټ اف د ممبر اف د ګروپ سره ډیفرنس بیهیویر ښیي ډیفرنسز به سره ښیي نو لیتیم د فسټ ای اولنی ممبر دی دی به ډیفرنسز ښیي بیریلیم د سیکنډ ای اولنی ممبر دی ډیفرنس ښیي داسې د بوران کاربن نایټروجن اکسیجن او فلورین دا هر یو به د خپل ریسټ اف ګروپ ممبر سره ډیفرنسز ښیي نن زموږ ټاپک هم دا دی چې هاو بیریلیم ډیفرز د دې ډیفرنسز ته موږ یو سپیشل ټرم بل هم استعمالوو هغې ته موږ وایو پیکولیر بیهیویر تاسو ته داسې هم راتلی شي چې ډسکس د پیکولر بیهیویر آف د بیریلیم یا دې ته انامولس بیهیویر ورته هم ویلی مطلب دا دی چې ان ایکسپیکټډ بیهیویر اوس دا هر یو د ګروپ اولنی ممبر زموږ سره ولې ډیفرنسز ښیي نو د دې ډیفرنسز ریزن څه دی د دې اولنی ریزن دا سمال سایز اولنی ریزن یې څه دی سمال سایز دویم ریزن یې دی زموږ سره چې د ډیفرنسز ښیي نو های الکترو نیګیټیویټي ویلیو د دې الکترو نیګیټیویټي ویلیو ډېره سیوا ده ځکه چې تاسو ته پته ده چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره سایز غټېږي نو زموږ سره الکترو نیګیټیویټي چې دی هغه څه کېږي کمیږي بره چې موږ ځو سایز ورکوټی کېږي نو الکترو نیګیټیویټي ویلیو زموږ سره څه کېږي سیوا کېږي نو دا به زموږ سره ریزن یو بل ریزن چې ده هغه یې څه شی دی لیک آف ډي آربیټال دا ټول چې دي تاسو خیال وکړئ دا د پیریډ سیکنډ ممبر دی د ټاپ ته ممبر په کم پیریډ کې راځي په سیکنډ کې راځي سیکنډ پیریډ مین چې په دې کې به د دویم شیل فیلینګ کېږي نو تاسو ته پته ده په سیکنډ شیل کې چې n از ایکول ټو 2 شي زموږ سره نو په دې کې زموږ سره دوه سب شیلي ایس او پی په دې کې ډي نه
او بیا د ښکته الیمنټ چې کوم دي دلته کې چې کوم الیمنټس بیا راځي نو په دې کې به د تھرډ پیریډ الیمنټ دي نو په دې کې به د تھرډ شیل چې د فیلینګ کېږي نو په چې n از ایکول ټو 3 شي نو زموږ سره په دې کې AC P او D بیا نو D اربیټال زموږ سره په تھرډ پیریډ کې شروع کېږي په دې الیمنټ کې زموږ سره D اربیټال نه زموږ سره ځکه دی ډیفرنسز ښایي خو زموږ سره دا دوه مین ریزن دي چې د سمال سایز چې دی هغه ایکسټریملی سمالي او بل سایز د چا ورکوټی نو ظاهره خبره د هغه الکترون نیګیټیویټي ویلیو به سیوای اوس زموږ سره هغه پوینټس اف ډیفرنسز څه دي کم پوینټس دي د ډیفرنسز دا خو ریزن شوله دې کوېسچن دوه حصې دي یو دا دی چې why beryllium showed different behavior than other members of the groups نو هغه دا ریزن ایکسپلین کول غواړي بل حصه دا ده چې how beryllium differs how beryllium differs means what are the points in which beryllium show differences with other member of the group نو هغه زموږ سره دی points of differences زموږ سره هغه points کم دي چې په هغې باندې beryllium چې دی د other member of group نه difference نو هغه points به مونږ اوس 1 by 1 ښیو نو په دې کې به مونږ دا وایو چې beryllium دا کوي دا نور ممبر دا نه کوي یا نور ممبر دا کوي beryllium دا نه کوي دغه زموږ سره هغه points دي اولنی points چې دی beryllium has high melting and boiling point then other member مطلب دا دی چې د melting او boiling points چې دي د نور member نه extremely high دی 2 number beryllium is hard than other member beryllium چې دی ډېر زیات hard دی سخت دی د other member نه third number دی وی unlike other alkaline earth metal beryllium unlike other alkaline earth metal is not easily affected by air استاد سره شو beryllium is not easily affected by air while other members are affected مطلب دا دی چې په د باندې ایر په اسانه باندې اثر نه کوي اسانه سره ریاکشن نه کوي او د نور ممبر سره ریاکشن کوي 3 پوینټ شو څلورم پوینټ زموږ سره four number point beryllium does not react with water even at high temperature while other members react with water easily دا یو بل پوینټ شو 5 number points چې د ډیفرنسز چې دی oxides nitride sulfides and chlorides of beryllium are covalent in nature while these compounds of other members are ionic د beryllium که زه واخلمه beryllium oxide similarly beryllium nitride یا زه دې والم سلفاید
beryllium sulfide یا زوالم chloride. نو دا ټول کمپاوند چې دي د بیریلیم دا به صحیح کوویلنټ دي. خو که دا کمپاوند زه واخلم د دې نورو ایلیمنټسو نورو ایلیمنټ دپاره به زه ایم ولیکم. میټل اکساید، metal nitride, similarly metal sulfide, similarly metal chloride. دا د نور ګروپ د ممبر شو نو دا به صحیح آیانیک وي. نو دا زموږ سره شو بل ډیفرنسز. بل ډیفرنسز نمبر 6 salt beryllium do not impact any color to flame while other members do. د بیریل تاسو هغه پس ګروپ کې فلیم ټسټ ویلی و چې مختلف ایلیمنټس چې دي هغه مختلف کلر ورکوي فلیم له. نو د بیریلیم که موږ سالټ واخلو او هغه په فلیم باندې موږ وغورځو نو هغه فلیم له د سره کلر نه ورکوي. خو دا باقي ممبر چې دي دا د دې سالټ چې دی هغه زموږ له کریسټیټس کلر ورکوي. دا سره بل ډیفرنسز شو. ډیفرنسز نمبر 7 the oxide of beryllium, that is beryllium oxide, is insoluble in water while the oxides of other member are soluble. دا د نورو ممبر دا اکساید چې دي دا په واټر کې سالوبل دي او د بیریلیم چې کوم اکساید دی نو دا په واټر کې انسالوبل دی. نو دا زموږ سره شو بل ډیفرنسز. ها یو بل ډیفرنسز زموږ سره دی زموږ سره 7 شو 8 نمبر ډیفرنسز زموږ سره څه دی. بیریلیم اکساید is amphoteric while oxides of other members are basic. موږ ویلو کنه چې دا میټل اکساید چې هغه بیسیک دی نو بیریلیم هم میټل دی نو پکاره چې دا اکساید زموږ سره سره بیسیک وي خو هغه سره امپورټریک دی. Similarly, the hydroxide, that is beryllium hydroxide, is amphoteric while hydroxide of other members are basic. دا چې موږ ویلو چې هایدروکساید چې دی د میټل صحیح هغه زموږ سره بیسیک وي نو پکار ده چې د بیریلیم هایدروکساید هم زموږ سره بیسیک وي خو زموږ سره د بیریلیم هایدروکساید څه شی دی امپورټریک دی. نو دا زموږ سره بل ډیفرنس شو. بل یو ډیفرنس چې دی هغه تاسو دلته اوس نه پېژنئ وروسته به وپېژنئ خو انیوی دلته کې به ولیکو. بیریلیم form 4 coordination number. While other members form 6 coordination compound یا نمبر. په بیریلیم کې زموږ سره صرف اس او پی اربیټال دي او پر نورو کې اس دی پی دی ډي دی. نو د دې د وجې نه د بیریلیم کوارډینیشن نمبر چې دی هغه زموږ سره میکسیمم څونه 4 وي. لکه دې بیریلیم ته به چې کله موږ کمپلیکس رغېږي تاسو به یې په نیکسټ چپټر کې بیا ووایئ دې ته به 4
ग्रुप اٹای شي خو دا نور ممبر چې دي نو دې ته څونه اټای شي دې ته سیکس اټای شي داسې دې ته چاپیره چې څومره ګروپونه اټای شي دې ته موږ کوارډینیشن نمبر وایو دلته به تاسو نه پوهیږئ خو نیکسټ چپټر کې چې کله موږ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पाई बता कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ है बखपला होगा दे पॉइंट मानता से हुआ है जे बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर सही 4 और नूर मेंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दा जम सरा शॉर्टकट टॉपिक वो चे डिफरेंस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम देन अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप्स या एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम या जम सा पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम खदम सर यो बल यो शॉर्ट होता के टॉपिक थे why beryllium chloride is covalent and not ionic the peculiar behavior ki manga we kana chiza chloride of beryllium is covalent while the chloride of other members of the groups are ionic the वजह दादा چې ionic compound हो حاله رغیږي چې زمونږ سره د دې میټل سایز غټي او دا کم چې نان میټل دی دې ته به زه ایکس ویم د دې سایز ورکوټی نو دی دا خپل یو یا دوه الکتران چې دي دې ته ټرانسفر کړي نو دې بانډ ته موږ وایو آیانیک خو که فرض کې د دې میټل چې زموږ سره سایز غټي نو دا آیونایزیشن پوټنشل صحیح سمالي نو دې په اسانه الکترون ورکولی شي خو که فرض کړه د دې میټل سایز زموږ سره ورکوټی زموږ سره سایز نو دا زموږ سره آیونایزیشن پوټنشل چې ده هغه څه شی دی های ده نو چې آیونایزیشن پوټنشل های ده نو دا خپل الکترون چې دی دته نشي ټرانسفر کولی ډېره زیاته انرژي غواړي چې دا الکترون ته دنه ریموو کړي او دته یې بوځي چې دی نشي ټرانسفر کولی نو دوی به بیا څه کوي دوی به بیا شیرینګ اف الکترون کوي نو شیرینګ اف الکترون کوي نو دې بانډ ته موږ ویلی شو کوویلنټ بانډ ورته ویلی شي نو دوی وایي د پولرایزینګ پاور اف بیریلیم آین از های پولرایزینګ پاور چې کله زموږ سره سایز څومره ورکوټی او چارج په څومره زیات وي نو موږ وایو د پولرایزینګ پاور څه ده او پولرایزیبیلیټي چې یو شي کې په اسانه فولز رغېږي نو چې د یو شي سایز ورکوټی نو په ده کې په اسانه فولز نه رغېږي ځکه چې د ده دا الکترون نیوکلیس ته نږدې وي نو د دې نیوکلیس په سټرانګ اټریکشن خو که دا سایز غټ شي لکه دا کلورایډ چې دی نو دا الکترون چې دی دا د نیوکلیس نه لرې دي دا الکترون د نیوکلیس نه لرې دي نو د دې د سیمټري اني ټایپ ډسټرب کېدی شي دا الکترون د یو طرف ته داسې راتلی شي په ده کې داسې فولز غونته کې رغېدی شي دا طرف یې نیګیټیو شي د بل طرف کې څه شي داسې پازیټیو غونته کې شي انیوې سوري خو تاسې دلته کې دا په دې ټرم کې ایکسپلین کوي چې د بیریلیم سایز ورکوټی دی د های آیونایزیشن پوټنشل دی دی دا خپل الکترون نشي ټرانسفر کولی دی کلورین ته دا زموږ سره شو کلورین او دا دی شو بیریلیم دا آیونایزیشن پوټنشل ډېره های ده ډېره زیاته انرژي غواړي چې دی دا الکترون هغه طرف ته کلورین ته ټرانسفر کړي چې بانډ آیانیک جوړ شي نو د دې د وجې نه دی د کلورین سره الکترون څه کوي شیر کوي ورسره داسې ورسره شیر کړي چې دا زموږ سره بیریلیم شو دا د په زه به صرف هغه آوټر موسټ الکترون وایم چې د په آوټر موسټ کې څومره الکترون دي دوه ځکه چې دا کنفیګریشن دی 1s2 2s2 کنفیګریشن دی زموږ سره دا دی کلورین بیریلیم کلورایډ زموږ سره داسې فارموله ده BeCl2 یو کلورین دا شو یو کلورین زموږ سره دا شو زه به هم د دې صرف آوټر موسټ الکترون وایم په ده کې 7 الکترون دي آوټر موسټ کې دا مې هغه 7 الکترون نه ده ولیکل دا به هم هغه 7 الکترون ولیکم نو داسې زموږ سره دا الکترون شیر شي داسې
دا الکترون شوی نو زمونږ سره ته جوړ شو بیریلیم کلوراید داسې لینیر سټرکچر وای. اوس که تاسو خیال وکړئ د دې کلورین په آوټر موسٹ کې 8 الکترون پوره شو، اکټیټي پوره شو، د دې کلورین هم 8 پوره شو. خو که تاسو خیال وکړئ د بیریلیم، نو د بیریلیم په آوټر موسٹ کې څومره الکترون دي؟ 4. مطلب دا دی چې دا بیریلیم چې دی دا زموږ سره الکترون ډیفیشنټ اټم دی. دلته کې د سره الکترون ډیفیشنټ دلته د اوس هم 4 الکترون دی نور اکوموډیټ کولی شي. 4 الکترون دله نور وس پکار دي چې اکټیټ پوره دي. نو دا زموږ سره یو الکترون ډیفیشنټ مالیکول دی او الکترون ډیفیشنټ مالیکول زموږ سره د لیویس اسید کار کوي. دا تاسو په فرست ایئر کې ویلي دي. انیویز تاسو سره شارټ کټ سمري دا شوه چې د بیریلیم سایز ډېر زیات ورکوټی دی، د آیونایزیشن پوټنشل زموږ سره ډېره های ده، نو الکترونیګیټیویټي بیا هم های ده. نو چې الکترونیګیټیویټي های ده نو دی دا خپل الکترون نشي ټرانسفر کولی. چې چا الکترونیګیټیویټي های نو دی الکترون نه ټرانسفر کوي، نو چې نه ټرانسفر کوي دی بانډ رغی نو دی به شیرینګ اف الکترون کوي. نو ځکه زموږ سره دا بانډ چې دی کوویلنټ دی او آیانیک نه دی. بل ستاسو سره یو بل شارټ ټاپک دی امپوټریک بیهیویر اف بیریلیم هایدروکساید. امپوټریک بیهیویر اف بیریلیم هایدروکساید. په دې پیکولر بیهیویر کې یا ډیفرنسز اف بیریلیم فرام ادر ممبر اف د ګروپ موږ یو پوینټ ویلی و چې موږ وی بیریلیم هایدروکساید امپوټریک دی، خو موږ وی د دې ګروپ دا نور هایدروکساید چې دی هغه بیسیک دي. نو دا اوس موږ شو کوو چې دا بیریلیم هایدروکساید څنګه امپوټریک دی. نو ظاهره خبره ده امپوټریک هغه سبټانسز دی ویلی شي چې هغه هم د اسید سره ریاکشن کوي هم د بیس سره ریاکشن کوي. نو موږ اوس دا ګورو چې بیریلیم hydroxide is base. چې امپوټریک ته هم به د اسید کار کوي هم به د بیس کار کوي. نو د بیس کار به دی څنګه کوي؟ د بیس کار به دی داسې کوي چې دی د اسید سره ریاکشن وکړي. نو دلته اوس موږ پروو کوو. دا زموږ سره شو بیریلیم هایدروکساید د ده ریاکشن وکړو د HCl سره. نو دا به تاسو له درکړي بیریلیم کلوراید پلس واټر. نو دا موږ ته په خپله پته ده چې دا څه شی دی؟ اسید دی. نو چې دا اسید دی نو دا اټومیټیکلی څه شو؟ بیس شو. نو دا زموږ سره شو بیریلیم هایدروکساید از بیس. بل از اسید، بیریلیم هایدروکساید از اسید. دا زما سره شو بیریلیم هایدروکساید د ریاکشن به اوس وکړم د چا سره؟ د بیس سره. دا به ماله یو کمپلیکس راکړي Na2PE. دا کمپلیکس کمپاوند دی. دا به تاسو په دې نیکسټ چپټر کې وایي چې کمپلیکس کمپاوند موږ څه ته وایو. دې ته ویلی شي سوډیم ټیټرا هایدروکسو بیریلیټ. دا د کمپاوند نوم دی سوډیم ټیټرا هایدروکسو. څلور ورته هایدروکسل اټچ دي او بیریلیټ ته دی بیریلیم لپاره. نو دلته کې تاسو وګورئ چې دا سوډیم هایدروکساید خو زه پېژنم چې دا بیس دی. نو اټومیټیکلی دا بیریلیم هایدروکساید دلته کې څه شو؟ اسید شو. نو دا دوه ریاکشن یې موږ ته دا پروو کوي چې بیریلیم هایدروکساید زموږ سره څه شی دی؟ دا امپوټریک دی. د څه شی دی؟ امپوټریک دی. ځکه چې که زه د دې اسید سره میلاوم جدا د بیس کار کوي، او که دا بیریلیم هایدروکساید زه د دې بیس سره میلاوم جدا د څه کار کوي؟ اسید کار کوي. نو یو شارټ ټاپک و امپوټریک بیهیویر اف بیریلیم هایدروکساید. نیکسٹ ټاپک کې به انشاءالله بیا ملاقات کېږي. هغې پورې الله پامان.